السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب حاجي غفار الله ستړی مسی. خیر اوسې. سال دې څنګه یې ښه صحت ښه دی؟ د الله فضل. کشنیان لویان ستا صحت څنګه دی؟ یا ښه شکر دی الحمدلله. صحت ښه دی؟ یا ښه. دغه حاجي صاحب ستا عمر څو دی؟ ما عمر 83 سال. 83 سال ماشاءالله ماشاءالله. په خانوزۍ پیدل د شاوخوا کې ستا همزولي اوس څوک دي؟ ما همزولي تقریبا داسې حساب کوي چې یو آیا دغه درې مسجد المحمد صاحب هغه تر ما یو 2-3 کاله مصر دی او نور داسې دغه نه راته معلومېږي چې دومره قدر عمر به رسېدلی نور په خانوزۍ کې به انشاءالله تعالی. ستا یار حاجي کریم استاز تر تا څو دغه ولی الله دې وبخښي کسر ولی ماشاءالله ماشاءالله. نو ستا ډېر ښه صحت دی اوس هم ماشاءالله ستا سترګې سمې دي او دا کار کوې او ماشاءالله دا خپل حیوانان چې دي دا ګرد زرمه دا ډېر غټه خبره ده. نو تا په ژوب کې څو وخت تر کړی دی او بیا کله دلته راغلی؟ ما په ژوب کې پیدایش زما په بابړو کې سوی دی. بابړ صحیح کلي بابړ. او بیا ما دغه تعلیم دا ما په ژوب کې ویلی دی بیا چې ځوان سم بیا په نوکري کې ولاړم. څو MSc پورې د ویلی دی څو پورې د کړی دی؟ 6 جماعت ماشاءالله. شپږم ډېر دي مړه ډېر پخوانی شپږ د اوس د 14 مقابله کوي بلکې د 14 هغه نوکري اوس په 14 والا ته نه ورکوي لکه موږ. نو ستا سرویس په سرکار کې هم سوی دی؟ ماشاءالله. ته څه شی سوی؟ زه ورکمن شوم بیا 22 سال بعد بیا روډ انسپکټر شوم بیا په 25 باندې ما پنسن بیا د پنسن واخیست بیا ما پنسن واخیست او له هغه بعد بس بیا د خپل کور زندگی دغه کار دغه کوم لیکن خدای ډېر ښه صحت دغه راکړی دی حالانکه زه د عمران خان صاحب په دغه کې په هغه وخت کې چې دی په هغه وخت کې دغه ګرځېده دی څخه په وشپو کې ته پکې شوی دی ځوان وګرځېدلی دغه چې د مور پر تي په وشپو کې ودره دغه و دی په هغه وخت کې لغړی و لغړي په وخت کې ما 14 کاله دا 15 کاله مخکې زه د په دغه کې ولې الکوان د بوټګان راوړي ما زم لغړي پالتې کې اوس دا یو ور خو ستنګ لغړي ډېر خوش ما لغړي به غیرتمن سړی مخ خوش دی غیرتمن دی ای نور د شذ رنګونه لخ او یا هغه ته خدای نه کیو خو بیا دغه شو مټس نو اوس ته ماشاءالله په ژوند کې ته څو وخت تر کړی؟ عمران خان صاحب په دغه کې ما اول کال په بټ آباد کې موږ دغه کول په تبلیغ تللو ولکه د شپې تهجد په لمانځه کې مال خدای که به دی په حق کې وي ته کامیاب که په ناک کې خدای هم کامیاب یا مال نه کامیاب که زه رښتیا سپا دغه ما د ایماندار سړی خوښ د مولانا فضل الرحمن صاحب مبارک کې دوه خبرې وکړه. مولانا فضل الرحمن صاحب د غله خر ډک دغه ماشاءالله چې په 3000 کونی و لونګ مارچ کولی د منګای خلاف اوس په 6000 روپۍ پارسل دی اوس دغه ورته پروت دی څه ته څه ویلې ول پښتنو یار بنا سر هندو تربیه دي د میختر نو دا نور مشران مبارک یو ستا 200 میریال دا ګرځه ټس مال سر نه دي شاباش شریف دي څنګه هغه قدر یې پر ودرو هغه د لاستون زموږ به یو تیلی پیسې پیدا کی تیلی پیسې تاسو به خیر پیدا کړی یا تیلی پیسې پیدا کی هغه پر تیلی ورکی اوس تیلی څه تر تیلی پیسې پیدا کېدل نه پس کی نو دوی د خدای تر تور ځکه لاندې کی پر سر دې ډبره سم بس تر ځکه د لاندې کې سپینې کټوري مولانا په رابانه پوری کبوی په اکی خدای عمران خان برته کامیاب کی خدای دې دغه ورکی دغه څه هغه د ډیم په باره کې دوه خبرې وکړه پر د علاقه او پر کلي چې ډېره خوښ ده
پر خلکو باندې ډېر سختۍ تر کې ډېر په منډه کې ډېر دغه کاغذ ولاړ کړ څوک غونډیان ته وکتل موږ پر دغه ځکه دغه وو لیکن خدا قدرت العالمین ته خو زړور یې زه دغه وه زړور یې یوه شپه پر بر سره که بیا مې نه سره کړي یوه شپه خو ولاړې یوه شپه بګوړه شوم لکه نواز شریف یوه شپه بګوړه شو بس کامیاب دغه پر هر ونې مې کامیاب وګیا ښه ستا د همسایګانو مبارک یو دوې درې خبرې وکړو نوم یې ماخ همسایه نوم څنګه دي له همسایګانو زه خوشحاله یم مطمئنه یې ول جوړ د وی راځي درنه لګران بد نه زما هيا همسایه په سر دې څه کوم چې د کوم لیکن پر د بیخ دې شکل ښه زه کور د ودان حاجي صاحب دوې خبرې وشوې ګپې وشوې مهرباني